ملګرو دا ویډیو به خامخا ګورئ او خامخا به شیر کوئ. ګورئ نور کله مې درته نه دی ویلي چې شیر کوئ، خو دغه ویډیو به خامخا شیر کوئ. دا سیټ ته چې کوم ځوانان تاسو ته ښکاري چې د تکبیر په نعرو سره ډېر په خوشحالۍ او ډېر په کامیابۍ سره روان دي، دا په سویډن کې هغه مقیم مسلمانان دي چې دا عرب دي. دوی داسې کار وکړو کله چې د قرآن کریم ګستاخي بېادبي په آفیشل لیول سره په سویډن کې وشوله، دوی راجګ شول او دوی پیسې جمع کول شروع کړل. او دوی څنګه بدله واخیسته؟ داسې معمولي بدله نه، دوی پیسې جمع کړي کم ځای کې چې د قرآن کریم بېادبي شوې وه او کم ځای کې قرآن سوځولی شوی و او قرآن نعوذ بالله د خپو لاندې شوی و، هغه ټول ځای چې کم ځای کې بېادبي شوی وه هغه ټوله ایریا دی په پیسو باندې واخیستله. او څومره روپۍ راجمع کړي دي دپاره؟ تقریبا 15 میلیونه سویډن چې کومې روپۍ دي سویډش دی راجمع کړه او دی هغې خلکو ته په دې مخ په دې خوله باندې ور وویشتلې او هغه ځای ته قبضه کړو او وایې خیستې. دا تقریبا زموږ ستاسو په حساب کې 40 کروړه روپۍ راځي. امت ته د دغسې ځوانانو ضرورت دی، امت ته دغسې ځوانان پکار دي. زموږ ستاسو ټیک ټاکران او ډمان ځوانان نه چې دی خو نران او الکان دي سړي دي، خو د ټیک ټاک دپاره او د ویورز دپاره یې له ځان نه ښځې جوړې کړي دي، ژړاګانې له ځان نه جوړ کړي دي. ته پښتنو ته نن سبا وګوره، د پښتنو به یو مثال ورکولی کېدو، دا پښتون ځوان دی. نن سبا پښتانه ځوانان اجړاګان شو لاړل، اجړاګان دي اجړاګان. دا عرب نوجوانان وګورئ، د دې نه تاسو زده کړه وکئ. دا د عربو ځوانان چې تاریخ یې ځان ته رقم کو او تاریخ به همیشه د دوی نوم ژوندی ساتي. دوی هغه ځای واخیستلو، اوس روان دي هلته کې د سجده شکر دپاره په هغه ځای کې سجده کوي. اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. شاعر وایي، د اردو شاعر دی، وایي د اسلام په دې فطرت کې وایي الله جل شانه لچک اچولی لکه د سپرنګ په شان باندې. څومره چې ته دې ته زور ورکوې د به هغومره اوچت ټوپ وهي. او بیا چې په امت کې دغسې ځوانان ژوندي وي که نه، نو انشاءالله العظیم اسلام به همیشه سرلوړی وي د دغسې ځوانانو د برکت نه انشاءالله. او د قرآن کریم ما ډېرې ویډیوګانې کړي دي چې قرآن یو داسې کتاب دی چې د هغې خالق مالک ذات خپله د هغې ذمهواري اخیستې ده چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خبرې در سره نورې هم کومه، خو راځئ د دې دا ویډیو ګورو، ډېر خوند کوي. زه خو چې ګورم ما ته ډېره مزه راکوي. دا ویډیو پلی کوم، راځئ چې دا ویډیو وګورو دوباره. شکر هناك يا اخوان، الله اكبر ولله الحمد. ګورئ ورته 2 مليون الله اكبر ولله الحمد ونص بفضل من الله تعالى، تم جمع 2 مليون ونص بفضل من الله تعالى. ورح نجي نسجل شكر بنفس المكان اللي حاول يحرق كتاب الله. رح نسجد سجل الشكر لله تعالى. جمعنا 2 مليون ونص بفضل من الله تعالى. سجل الشكر هون بنفس المكان اللي فعلته النجسي القذرة. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر يا رب، الحمد لله. هون 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 ما شاء الله. خلي هاي هون ها هون. الحمد لله والشكر. هذا المكان اللي احترق فيه القرآن، وهذا المكان عشان يعرف بهذا المكان احنا بنعمر مسجد. من هون بنطلع بمساجدنا، من هون بنطلع بكتبنا، والحمد لله والشكر. ټول ګراوند دی هغه ځای ته تاسو به کتلي کله چې هغې هغه ګستاخي وکړه او هغې چې کوم پکچرز وغیره ویډیوز چې دی وایرل کړل، نو هغه ټول په هغې کې معلومیږي. تاسو هغه وګورئ او دا وګورئ که نو بلکل. سجلوا الشاشة وانشروها بكل مكان. هاي سجدة شكر لله تعالى. اوكي، بهذا المكان اللي احترق فيه القرآن رح ننزل سجدة شكر لله تعالى بجمع 2 مليون و500 ألف كرون لإعمار مسجد في مدينة يونغبي بإذن الله تعالى. جاهزين؟ الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. يلا يا أخوان، يا الله. ګورئ څومره خوندور چې یو وخت کې داسې و چې د قرآن دلته کې بېادبي شوې و، نن د قرآن دپاره هلته کې سجده کېږي. الله دې دغې ځوانانو ته جزای خیر ورکړي او الله دې ورته اجر عظیم ورکړي چې امت د امت سر چې دی دا یې جګ کړو، د امت سترګې چې دی دا یې جګې کړي کفري دنیا ته. او په کوم ځای کې چې قرآن سوځولی شوی و، د قرآن بېادبي شوې وه، نن په هغه ځای کې مسلمانان لګیا دي د شکر سجده ادا کوي. د امت ځوانانو ته پکې ډېر لوی پیغام دی چې نن سبا د امت ځوانان په کومه باندې روان دي.
بیا الحمدلله په امت کې دغسې ځوانان هم شته دی چې زمونږ استاسو په سوچ او تصور کې دا خبره نه وه چې بس ګستاخي او بېادبي وشوله بس قصه لاړه تېره شوه یو څو ورځې په میډیا باندې ډېر د هغې دپاره ټرینډونه چلېدل او ډېر مذمتې کېدلې نن زمان هم هېره او تان هم هېره او بل هم هېره خو چې دا کلیپ راغو که نه یقینا د هر مؤمن مسلمان زړی باغ کو حیران یې کو چې دې ځوانانو کومه کارنامه وکړله یقینا دا خبرې د هېرولو نه دي او نه دا څوک هېرولی شي نو الله دې دغې ځوانانو ته اجر عظیم ورکړي او زمونږ چې کوم ځوانان دي مونږ او تاسو چې مونږ او تاسو څه وکړل په دې کې زمونږ او ستاسو لپاره ډېر لوی عبرت دی پښتنو ځوانانو د ټیک ټاک نه راوځئ د اجړاتوب نه راوځئ له ځان نه هم ښځې جوړې کړي دي له ځان نه هم نرښځي جوړ کړي دي دغه قصې پرېږدئ د قرآن دپاره فکرمند شئ د دین دپاره فکرمند شئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره فکرمند شئ د ناموس دپاره فکرمند شئ تاسو روان په کومه یې تاسو خو د امت محمدي صلی الله علیه وسلم ځوانان یئ ستاسو سربران خو به په جنت الفردوس کې او په جنتونو کې به ستاسو سردار د حسن او حسین رضی الله عنهما وي تاسو کوئ څه شی تاسو روان کم طرف ته تاسو د حسین رضی الله عنه زندگی نه ده کتلې نن د امت ځوانان د غفلت په خوبونو کې پراته دي په شهرت او په ټیک ټاک او په سوشل میډیا کې لګېدلي دي د ځان په سنګار او په بناوټ کې لګېدلي دي تاسو نو د حسین رضی الله عنه زندگی هېره شوله تاسو نو د حسن رضی الله عنه زندگی هېره شوله تاسو نو د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین زندگی هېره شوله چې هغې د دې دین دپاره څه وکړل خپلې ځوانیان یې قرباني کړې تاسو نو د حنظله رضی الله عنه واقعه هېره شوه چې د واده اوله شپه یې ده خپله ناوې په بستر باندې پرېښودله او چې ویې اورېدل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنګ ته تللی دی ځان یې ورسولو ښځه ورته وایي دا خو تیاره ده نه ما ته ولیدلې او نه تا زه ولیدلم د قیامت په ورځ ملاقات څنګه کېږي یو بل به پېژنو څنګه نو کتابونه لیکلي دي چې حنظله رضی الله عنه د خپل نستوڼی یا د جامو یو حصه یې وشلوله ورته ویلې چې د دې نستوڼي نه به ته ما پېژنې یعنې د هغه دومره پوره عزم و چې زه به ژوندی واپس خپل کور ته نه راځم او کله چې زه شهید شم او په دې خپلو جامو کې ښخئ نو لهذا د دې نه به ته ما پېژنې دغه د امت ځوانانو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دغه پیغام در سره ښه ډېر شیر کړئ وایرل کړئ دغه ویډیو او ټولې دنیا ته یې ورسوئ ټولو پښتنو ته یې ورسوئ بالخصوص پښتنو ځوانانو ته دغه ویډیو ورسوئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته